ورسېدو، علما قتل شو، مدرسې ختم شوې، اسلام د هغې د مټاولو کوشش وشو. نو مولانا قاسم نانوتوي صاحب رحمت الله علیه فرمایل زه یو داسې اداره جوړوم چې د هغې نه فارغ شوی عالم فاضل دا به یوازې منبر او محراب نه سنبالي، دا به د فرنګي په نظام کې دران پیدا کوي او دا به یو مرد مجاهد هم وي. آرام سره چې څوک په مصلا ولاړ دي او په دې ورځ باندې ډېر خوشحاله دي چې د هرې پارټۍ سړی د راځي او زما لاس د ښکلوي، صرف د دې وجې نه چې زه غیر سیاسي یم. هغه خلق مخلوق خو به رضا کی، الله به ترې نه خفه شي. ته زما دین کو بې عزته کېږي خیر دی، زما دین کو شکست خورده کېږي خیر دی، خو تا ته خپل عزت خوږ دی زما د دین نه. نو دا مونږ او تاسو ته هغه یو لوی بوج په سر باندې کېښودلی شوی دی ملګرو، او زه کله کله مې زړه ویریږي هسې نه چې دا کوم محنت کوو کو په دې کې رانه څه تقصیر او څه کمی او څه کوتاهي راغلی وي، بجای د دې چې زه د ځان دپاره ذریعه نجات او ذریعه شفاعت ګڼم او د قیامت په ورځ دغه بزرګان او دغه مشران چا چې خپلې وینې د دې فکر دپاره تویې کړې وې په دې ګریوان کې راته لاس ور واچوي چې ستا د لاسه زما پرېښودلی امانت هغه تا ضایع کړه، دا به زمونږ او ستاسو دپاره ډېره لویه د تاوان خبرې وو. د دې وجې نه مونږ او تاسو د خپل مهنت او د جمعیت علما کار دا د ټولو نه اولین کار وګڼو. مونږ او تاسو به الو د خپل میشن سره مخلص یو چې د جمعیت د اجلاس دپاره زه دکان را بند کم، چې د جمعیت د اجلاس دپاره زه خپل کار پرېږدم او زه را روان شم. نو دې نه معلومه دا شوله چې زه د خپل مقدس او د پاک میشن سره مخلص یم او زما یقین په خپل رب باندې دی، مال رزق به الله را کوي، دا دکان د هغې سبب دی چې زه الله رضا کم، نو سبب به الله رب العالمین ما ته په خپله فراهم کړي. کو ما الله خفه کو نو دنیا خلق دی په دنیا پسې ګرځي، بیا په ما کې او په هغې کې فرق څه شو. د دې وجې نه د جمعیت علما اسلام د ذمہدارۍ احساس په زړه کې کېږده ویرونو. د هرې سطح امیر په خپله حلقه کې د جمعیت علما اسلام مسؤول دی، مسؤول کلکم مسؤول عن رعیته. خپل حدود وپېژنئ. د ویلیج کونسل امیر او نایب امیر او جنرال سیکرټري صاحب ستا د ویلیج کونسل د یو سر نه راواخله تر بل سره پورې په دې کې پاتې کېدونکو خلقو کې د جمعیت علما د زړو ملګرو ترمنځ جوړ راوستل هم ستا ذمہداري ده. نوي خلق جمعیت علما اسلام ته رابلل هم ستا ذمہداري ده. او دا چې کوم خلق سار او بېګا لګیا دي او جبې د علماو په غیبت باندې ککړي دي، هغه خلق د الله نه یارول او هغې ته د جمعیت علما دعوت ورکول هم ستا ذمہداري ده. خپله ذمہداري دې څومره ادا کړې ده دا به هر سړی په خپل ګریوان کې سوچ کوي چې ما څومره پورې ادا کړې ده. تقصیرات او کمی زمونږ نه به ډېر شوي، الله رب العالمین دې راته معاف کړي. اوس چې کوم ماحول او میدان مونږ او تاسو ته را روان دی دا ډېر زیات اهم دی. په پاکستان کې ډېر لوی جنگ وشو، جنگ بین الاقوامي جنگ وشو، او تاسو او مونږ شاید چې د هغې جنگ د گهرایۍ نه یو خبر. مونږ او تاسو هغې ته د عمران خان او د مولانا فضل الرحمن جنگ وایو، مونږ او تاسو هغې ته د پی ټي آی او د جمعیت علما جنگ وایو. هرګز داسې نه ده. دا جنگ دا د ډېر لوی عالمي سطح جنگ و. نن زما په حافظ حمدالله باندې یو سړی دماکه کوي، ولې د حافظ حمدالله په پاکستان کې دا لوی بېدینه دی دی؟ دا خو د الله د دین هغه محافظ دی چا چې په پارلیمنت کې د قادیانیت خلاف د ختم نبوت دپاره آواز پورته کړو. دا خو هغه غږ دی کوم چې د پارلیمنت په فلور د مدرسې په تحفظ او په دفاع کې استعمال شوی و. نو دیندار سړی خو داسې نشي کولی چې هغه به په علماو حمله کوي، هغه به علما وجني، اسلام پسند سړی به دا کار نه کوي. نو دا به څوک وي؟ دا زما د ملک او د وطن نه، دا بین الاقوامي سازشونه او بین الاقوامي قوتونه دي. سهولتکار ورسره دلته لوکل موجود وي. ولې
د هغې مخې ته د مولانا د حافظ حمدالله صاحب یا د باجوړ یا زمونږ د نورو علماو د هغې ذاتی او شخصي عقیده، ذاتی او شخصي مسلک، ذاتی او شخصي علم، درس او تدریس، دعوت او تبلیغ دا د هغې د پالیسو مخې ته رکاوټ نه دی. د هغې د پالیسو مخې ته رکاوټ د جمعیت علماء اسلام هغه اجتماعي پالیسي ده، هغه بیانیه ده. کومه بیانیه چې حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب هغه د 13 کالو راسې د پاکستان په سیاست کې کلکه راټینګه کړې ده، او هغه دا چې په پاکستان کې بین الاقوامي قوتونه خپل ایجنټان راولي او دلته مسلط کوي. رستو په هغې باندې چې کله جانچ پړتال کېږي نو د 32 ملکونو فنډینګونه پې ثابتېږي. ولې داسې کېږي؟ د اسرائیلو د سړي د پاکستان د سیاستدان سره کومه خیرخواهي ده چې دله فنډینګ کوي؟ د انډیا د فاینانسر د ویریلال او د چرنجیت سنگ د هغې د پاکستان د یو سیاستدان سره کومه همدردي ده؟ زه حیران یم په دې باندې. د سوشل میډیا په ذریعه زما د نوجوان نسل ذهن دومره را محدود کړی دی چې اسلام هم په دغه یو شخصیت کې دی، معیار حق هم په دغه یو شخصیت کې دی، او ټول کمالات او ټولې خبرې په دغه یو شخصیت کې دي، او چې باقی په مقابله کې ورته دا دومره ډیر علما د هر منبر او د هر محراب نه، د هر مسند قرآن نه او د هر مسند حدیث نه، هر صاحب دستار او صاحب علم و فضیلت هغه ورته خبره کوي، نو په یقین کې نه راځي. تاسو د دې نه ګهرایي اندازه ولګوئ چې دا څومره عظیمه منصوبه د جمعیت علما ناکامه کړې ده، او د هغې اصل رزلټ او نتیجه دا به په راروان الیکشن کې راځي. ورونو دا به لایټ نه اخلئ. دا مورچه ډېره زیاته سخته ده چې یو سړی زما په ژوند باندې ایله نه کوي او د هغه سره دلیل ختم شو، د هغه سره حربې ختمې شولې، د هغه سره فنډینګونه ختم شو، د هغه سره زور ختم شو، او بالآخر هغه دې ته کېناستو چې اوس به دا رکاوټ د مخې نه لر کوم او دی به وژنم. نه یو سړی دی د الله د دین دپاره خپل سر په تلي کې ګرځي او لاندې د هغه ملګري د اجلاس ته قدرې حاضري نه کوي. دا زمونږ او ستاسو امتحان دی چې په دې سخت وخت کې مونږ او تاسو د خپل جماعت سره څومره کمیټډ یو. ما ته بل اوس ټلیفون راغی د خوشاب نه، چونکې دغه علاقه د چیني ووټ د پنجاب د ربوې د قادیانیانو مرکزونه دي. وی چې حافظ سے پاتے شو یہاں پر قادیانی یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ اب ان میں کوئی ختم نبوت کا نام لینے والا نہیں ہوگا، دھماکوں کے ڈر سے یہ لوگ نہیں آ سکیں گے. میں انہیں بتا دو کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا. منکرون خپل پرې خودل او لاړ ولته. مازیګر زه روان شوم، د شپې 10 بجو ته زه ورسېدم. دا مورچه چې زما په لاش سنبالیږي او زما په وینه سنبالیږي او زما په جسم سنبالیږي، زه فخر ګڼم د خپل ځان دپاره په داسې ځای کې د الله رب العالمین د دین خبره کول. زما محترم ورونو، مونږ او تاسو د جمعیت علما یو ډېر لوی بار ګران په خپل اوږو باندې اخیستی. د دې وجې نه زمونږ قیادت فیصله وکړله چې د خپلو مشرانو، د خپلو اسلافو، د خپلو بزرګانو د هغې قربانۍ د خپلو تم وښایه او د باقي ولس ته هم وښایې. مفتی محمود رحمت الله علیه په نوم باندې 14 اکتوبر باندې کانفرنس کیږي. مفتی محمود رحمت الله علیه دا د یو شخصیت نوم نه و. مفتی محمود رحمت الله علیه د یو کردار نوم دی، د یو نظریې نوم دی، د یو مشن نوم دی. هغه مفتی محمود رحمت الله علیه کوم چې په 1919 کې په پنیاله کې پیدا شو، عبدالخیل، ډیر اسماعیل خان، او بیا 1933 کې هغوی میټرک پاس کو. ملتان کې ابتدایي کتابونه د علماو نه وویل، دیوبند ته لاړ شو. او 1937 کې د حضرت مدني صاحب رحمت الله علیه په ملګرتیا کې التا د مسلم لیگ او د جمعیت علماء هند د هغې مشترکه مسلم یونین بورډ د هغې په اجلاس کې شرکت وکړو. دا د هغه د طالب علمۍ 4م کال و چې د دارالعلوم دیوبند د 4مې درجې یو طالب العلم هغه د خپلو اکابرو د خپلو بزرګانو سیاسي مشن پیژني او د سیاسي مشن جانشین یې جوړیږي، او هغه عظیمه هستي چې په 1941 کې د دیوبند نه فارغیږي او 42 کې راځي خپل کور ته، خپل ابایي وطن ته،
نو په 1943 کې حضرت مدني رحمت الله علیه له دعوت ورکړي چې تاسو راشئ او بیا د حضرت مدني صاحب رحمت الله علیه په ملګرتیا کې د ټول خیبر پښتونخوا د جمعیت علماء هند تنظیمي دوره کړه او بیا په سن 1946 کې په هندوستان کې الیکشن کیږي حضرت مدني صاحب په الیکشن کې امیدوار دی کینډیډیټ دی مفتی محمود رحمت الله علیه هغه کور باندې ګرځي او د جمعیت علماء پیغام هر دروازې ته خپل ځان وررسي او هغه پیغام وررسي او بیا چې کله پاکستان قائم شو او د پاکستان آئین ته اذان کی الله